أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. صدق الله العظيم. مخکې آیتونو کې الله تعالی نمونه د تخویف دنیوي هغه بیان کړه د مسخ په شکل کې چې په یهودو کې یو قوم داسې و چې هغه د الله تعالی نافرمانی مسلسل کوله د هغې په وجه باندې الله تعالی د هغې شکلونه مسخ کړل. نو کوم انسان چې د الله تعالی نافرمانی کوي قصدن عمدن کلم کله الله تعالی به په هغه باندې دنیا کې داسې عذاب راولي چې په مخلوق کې په خلقو کې به ذلیل او رسوا کی. نو د تخویف دنیوي نمونه چې کوم هغه په مخ کې آیاتونو کې ذکر شو. اوس په دې داینو کې الله تعالی په دې آیاتونو کې د بنی اسرائیل دویمه خبیثه هغه بیانوي د دای خباستونه چې کوم خپل پیغمبر سره کوم دای ګستاخی به دغه کولې یا د الله تعالی احکامات سره به چې کوم ټوکې ټکالې کولې نو دا ناکاره خصلت او دا یو خبیث عادت. نو د دې د وجنه الله تعالی په خپل کلام کې بار بار مونږه تاسو ته په دې خبره باندې تنبیه راکړي چې تاسو د داسې قسمه ناکاره عادتونو ناکاره اخلاق نزان محفوظ وساتئ د دې په وجه باندې وستاسو ایمانونه محفوظ هغه پاتې شي. یعنی خپل پیغمبر حکم منل په سر سترګو باندې هغې کې چونچره هغه نه دي کول پکار او دغه رنګې د الله تعالی حکم چې کله د الله د طرف نه حکم راشي نو بیا هغه د زړه په مینه باندې قبول پکار دی. نو دویمه خبیثه الله تعالی ذکر کوي د هغې خلاصه هغه دا ده چې په بني اسرائیلو کې یو سړی و د هغه نوم عامیل او ډیر زیات مالدار سړی و. دغه رستو نارینه اولاد نو یو لوري وه او یو رواره و. نو دا رواره چې کوم نو دا په دې تمه باندې و چې دا تره به مې څه ټایم کله مري چې د ده دا مال او دولت ما ته پاتې شي. ډېر انتظار یې وکړه خو چونکې په هغه باندې مرګ رانغی مرګ خو په نیټه وي. نو بیا د هغه په کور کې یو لور وه ده چې کوم نو هغه لور ته غوښتله چې دا لور به ورته واده کړم هسې نه چې دی دا بل چاته ورکړي د دې دا یعنې د دا مال دا خو به بیا اولاد پسې ځي زه به د دې نه محرومه شم. نو هغه ورته چې کوم نو لور ورنه کړه په رشته کې. بیا د اروارۍ چې کوم نو یو پیره موقع ومونته د خپل تره دی قتل کو او بله محله کې وغورځو د شپې قتل کو او بله محله کې چې دنه مړی وغورځو په سړک باندې یا په لاره باندې لاش وغورځو چې سحر شو په هغه محله کې چې کوم نو لاش راووته مړی راووته اوازه ګډه شو چې په فلاني چم کې په فلانۍ محله کې مړی پروت دی. زر زر دغه د عامیل رواره د خپل ټبر خلک رالل او دغه محلې په خلکو باندې دعوه وکړه چې په دې محله کې زمونږ تره دغه لاش راوته دی او زمونږ د دې محلې په خلکو باندې دعوه ده. دعوې په دې وجه باندې وکړه چې دا قتل د حب مال په بنیاد باندې وکړه چې ما ته مال او دولت ملاو شي او بیا دعوه په دې بنیاد باندې وکړه چې محلې والا کچرې مونږ ته قاتل را نه کي نو صلح ته چې دی تیاریږي نو دی به مونږ ته د پوره محله دیت راکړي. نو هغه هم چې کوم د مال دپاره دعوه وکړه. مسله راله
د موسی علیه السلام دربار ته موسی علیه السلام ته دقسې د مقتول وارثان کېناستل چې به یې دغسې زمونږ سړی مړ شوی دی او په پلانی محله کې چې دنه منتهی شوی دی او زمونږ بس دا قاتلان دي یا دې مونږ ته قاتل راکړي او یا دې مونږ له د دې حل راوباسي د کومه محله کې چې کوم مړی راوته او د هغه محلې خلک رالل موسی علیه السلام ته او هغوی ته ووایي چې ای د الله رسوله مونږ هر قسمه تسلی ته تیار یو که چېرې تاسو مونږ ته په تسلي راکوئ هم تیار یو نه مونږ دا قتل کړی دی او نه مونږ ته د دې قاتل معلوم دی او نه مونږ د دې کې قتل کې ملوث یو. نو بیا هغه خلق ووایي موسی علیه السلام ته چې ته خو کلیم الله نو د الله نه سوال وکړه چې د وحی په ذریعه سره د دې مسلې حل راوباسي. نو موسی علیه السلام د الله په دربار کې زاری وکړه د الله د طرف نه ورته وحی راله چې دغه د مقتول لا وارثان دی چې کومنو یو غوا ذبح کړي او د هغې په د غوښې په یو ټوکړه باندې د مړی ووایي دی به ژوندی شي لږ ساعت دپاره او دی به خپل قاتل هغه وښیي. چې کله دا خبره موسی علیه السلام ته وکړه اوس الله تعالی برای راست موسی علیه السلام ته د قاتل نوم هم اخیستی شو خو که اوس د وحی په ذریعې سره موسی علیه السلام ته برای راست الله تعالی د قاتل نوم اخیستی او موسی علیه السلام بیا هغه خلکو ته ویلي چې د دې مړي قاتل لا پلانی دی نو بیا به هغوی د موسی علیه السلام تکذیب کو او د پیغمبر تکذیب کول د خبرې نه انکار کول دا کفر دی. نو د دې د وجې نه الله تعالی د صورت د مسلې هغه په ذبح د غوا کې راوباسو چې دی دې یو غوا ذبح کړي او غوا یو څه حصه د غوښې هغه د دې مړي له راوبغئ د سر د ومخي دا مړی به لږ ساعت دپاره پاسي دی به خپل قاتل وښیي چې مړی په خپله باندې اقرار وکړي او دی خپل قاتل وښیي نو هغې کې به د چا شک او شوبه پاتې نه شي. نو دی خوا خدای کې غلا وه دی رواره کې غلا وه قتل خده کړی نو اول خدای د دې خبرې نه انکار وکړو او بیا موسی علیه السلام هغه خبره او د الله تعالی هغه حکم په ټوکو په طور باندې واغسته چې ختم پورې ټوکې کې چې دې سره د مړي د قتل د غوا د ذبح سره څه کار ده چې ته مونږ ته وایې چې یو غوا ذبح کا او ته جوړ زما خیال دی مونږ د ټوکو والا ومونږ ته مونږ پورې ټوکې شروع کړې. نو موسی علیه السلام ورته دا جواب نه ورکړی چې زه ټوکې نه کوم بلکې دا ورته وایي چې زه خدای پاک نه زه پناه غواړم چې زه د جاهلان نشم یعنی دا ټوکې ټکارې دا خو جاهلان خلک کوي دا ټوکې پچموزې مسخرې دا هغه سړی به کوي چې د جاهل وي. یعنی دې آیات نه دا ثابتېږي چې کم خلک دا ټوکې کوي دا پچموزې کوي دا مسخرې کوي او دا یو بل پسې خنداګانې کوي دا د جهالت علامه چې څومره یو سړي کې جهالت زیات وي هغه به دغسې د بل غیبت او ټوکې ټکالې پچموزې به کوي. تاسو وګورئ معاشره کې په دې خپل محله په دې خپله معاشره کې وګورئ چې څوک زیات ټوکې ټکالې کوي هغه به د ټول نه جاهل وي هغه به د دین په بابت کې په هېڅ نه پوهېږي نه به په مسله پوهېږي نه به د الله تعالی په حکم پوهېږي په فضلو به ښه پوهېږي د هغې باندې به دماغ کار کوي خو په صحیح ځای به هغه نه پوهېږي دا د جهالت علامه وي چې څومره ټوکې ټکالې یو سړی کوي. نو موسی علیه السلام ورته ویې چې ګوره زه د جاهلان نه یم زه ټوکې نه کوم دا د الله حکم دی. نو هغوی خو پوه شو چې د الله د طرف نه دا حکم دی او دا به خامخا چې کوم نه سکول غواړي اوس د دې حل هم الله تعالی دغه رایسته دی. نو هغه وارې خو دې ته تیار نه و خو چونکې هغه سره خو شاته ټول ټبر ولاړو هغه نه هغوی ورته ویې چې ټیک ته مونږ خو به غوا ذبحه کړو خو د الله نه سوال وکړو اوس که پیغمبر علیه السلام ارشاد مبارک مفهوم دی که دی هغه ټایم کې یو عام غوا ذبحه کړې وه او د هغې څه حصې په دې مړي باندې وهلې وه نو دا مړی به ژوندی شوی او ده به خپل قاتل خولی و چونکې دی د الله تعالی په حکم کې چې نن نکته چینای شروع کړی چې آیا دا غوا اول خو د دې نه انکار وکړه چې د غوا د مړي د قتل سر څه کار دی او بیا چې کوم نه وی چې دا غوا دا به څنګه وي دا به سخی وي که نه دا به بوډای وي که څنګه به وي سخوندره به وي بیا د هغې نه وروسته وی چې هغې حل ورته الله تعالی ذکر کړ چې دا به دې رنګ کې وي ښه نو وی دا غوا به بیا څه رنګ کې وي نو چې څومره تپوسونه وی کول نو دومره به ورته الله تعالی مسله سختوله انو چې کله د رنګ تپوس ته وکړو چې د رنګ تعین ورته وکړه چې داسې رنګ کې به وي ښه نو بیا به د غوا یعنې کم کیفیت والا وي ارټي به وي جوتی به وي مانج به کولی شي که نه شي کولی یوې به یې کړي وي که نه یې به یې کړي یعنې کرونده به وي که نه دقسې به په چراګانو کې سري انو د هغې تپوسونه به کول اخره کې چې کله دی هغه د حد ته بلکل ورسېدل
نو بیا موسی علیه السلام ته چې اوس دې صحیح خبره وکړه دروسه دې اسې اخوا دې خوا کول الان اوس ته چې کوم نو صحیح خبره وکړه موسی علیه السلام ته وایي چې الان جئت بالحق اوس ته په حق خبره باندې راتلل وکړل نو دای چې څومره په دې سوال جواب کې یعنی نقطه چینای شروع کړل د الله تعالی په حکم چې دنو چوچرا شروع کړل دومره وته الله تعالی هغه مسله چې هغه سخت کړه نو په دې آیاتونو کې د دې اخر رکوع پورې دا دویمه خبیثه د بنی اسرائیل ذکر کیږي چې د خپل پیغمبر په خبره باندې عدم اعتماد او د الله تعالی د حکم پورې ټوکې کول او د هغې په نتیجه کې الله تعالی دې ته دنیوي اخروي هغه سزا ورکوي یعنی دنیوي سزا یې ورته هم ورکړه او په آخرت کې هم ذلیله او رسوا به وي نو فرمایي وَإِذْ قَالَ مُوسَى او کله چې وي موسی علیه السلام د نبی علیه السلام په دور کې چې کوم بنی اسرائیلو هغه ته دا خطاب دی وَإِذْ او یاد کوي هغه وخت د خپلو پلارانو د خپلو مشرانو هغه وخت یاد کوي چې کله هغه ته موسی علیه السلام ووي وَإِذْ قَالَ مُوسَى کله چې وي موسی علیه السلام لقومه قوم خپل ته ان الله یقینا بشک الله تعالی یأمرکم حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره دا چې تاسو ذبح کوي یو غوا لره او د غوا د ذبح کې بل حکمت داو چونکه بنی اسرائیلو کې خود سخی هغه عبادت چې کوم نو د هغې په زړونو کې د هغې هغه محبت وو سامري چې کله هغه سخی جوړ کړو انو هغې ته په سجده باندې پرېوتل نو الله تعالی وایي چې د دوی په لاس باندې زه د غوا ذبح کوم چې دوی ته پته ولګي چې غوا او سخی چې کوم دا معبود نشي کېدی دا مخلوق دی او تاسو په خپل لاس باندې د ذبح کوئ او بیا هم چې کوم د دې عبادت تاسو کوئ قالو نو دوی ورته په جواب کې سوي پکار دا چې دوی بس د پیغمبر خبره منلې وي ځکه د پیغمبر خبره خو دروغ نه وي قالو نو دوی ورته وي په جواب کې اتتخذنا هزوا آیت نسی مونږ لره په ټوکو باندې ستا مونږ پورې ټوکې کېږي چې مونږ تا نه د قاتل معلومات تپوس وکړه چې مونږ ته د قاتل حل راوباسه چې بهي زمونږ د دې مړي قاتل څوک دی دا چا قتل کړی دی د الله تعالی نه سوال وکړه چې د دې په باره کې تا ته وحي وکړي انو ته اوس مونږ ته وایي چې یو غوا ذبح کوي نو ته مونږ پورې ټوکې کوې موسی علیه السلام ورته جواب ورکوي قال نو ورته موسی علیه السلام اعوذ بالله زپنانی سم په الله باندې ان اكون من الجاهلین دا چې شمز د جاهلانو نه زب ټوکې ولې کوم دا ټوکې خو جاهلان کوي دا خو زه تاسو ته د الله حکم بیانوم چې دی پوه شو چې واقع دا د الله د طرف نه دغه پیغام دی دغه حکم دی نو بیا دغه جرګې والا ورته وایي چې ښه نو دا غوا ته د الله نه سوال وکړه چې دا به څه قسم غوا وي یعنی بوډای به وي که ځوانه به وي که نه سخای به وي یعنی کیفیت خو راته وښیه قالو نو ووی دی ادعو لنا سوال وکړه زموږ دپاره ربک د رب خپلنا دا ورته نه وایي چې ادعو لنا ربنا سوال وکړه زموږ دپاره زموږ د رب نه د خپل رب نه یعنی دې ده کې بیا خپل خباست دی ښکاره کړو چې د خپل رب نه د سوال وکړه یعنی دی دې باندې هم شرمېدل چې الله تعالی ته خپل رب وایي ادعو لنا وغواړه زموږ دپاره سوال وکړه زموږ دپاره ربک د رب خپلنا یبین لنا چې بیان کی زمونږ دپاره ما هي چې څه د عمر د دې غوا ما سنها یعنی د دې عمر به څومره وي مونږ کومه غوا ذبح کړو غواګانو خو ډېر قسمونه دي قال نو وویته موسی علیه السلام انه یقول یقینا الله تعالی فرمایي انها بقره یقینا دا غوا چې دا لا فارد نه بوډای ده ولا بکر او نه جنای ده یعنی نه سخای ده ان چې بوډای هم نه ده سخای هم نه ده نو دې ته موږ تاسو سوو سخوندر ورته وو عوان بین ذالک درمیانه ده په مابین د دې دواړو کې یعنی نه سخای ده او نه بوډای ده یعنی څه ده سخوندر ده عوان بین ذالک درمیانه حال ده بین ذالک په مابین د دې دواړو عمرونو کې د سخای او د بوډای په منځ کې ده یعنی سخوندر ده ففعلوا ما تؤمرون پس وکئ تاسو هغه چې تاسو ته حکم کول شي نو که یو غوا یو سخوندر ذبح کړی نو بیا مسله د دې حل کېده قالو نو اوس پکې مخکې مزید نور یعنی چوچرای شروع کړل قالو اوی دی ادعو لنا سوال وکړه زموږ دپاره ربک د رب خپلنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما لونها چې څه د رنګ د هغې
چې دا رنگ کې به څنګه وي، سپینه ده، توره ده، برګه ده، خړه ده، سره ده، مختلف قسم رنګونه دي، رنگ کې به څنګه وي. ما لونها چې څه د رنګ د هغې. قال اوته موسی علیه السلام انه یقول یقینا الله تعالی فرمایي انها بقره صفراء چې یقینا دا غوا تکه زیړه ده، فاقع لونها خالص رنگ ده، تکه زیړه ده او دا زیړواله بالکل داسې خالص ته چې بالکل معمولی یو رنگ یو ټاکه پکې بل نشته. انها بقره صفراء یقینا دا غوا تکه زیړه ده، فاقع لونها خالص رنگ ده او داسې رنگ ده تسر الناظرین ای تفرح الناظرین چې خوشحالی کتونکو لره، یعنی داسې مزیدار تکه زیړه سخوندر ده چې په لاره باندې دي چې څوک ورته ګوري نو خوشحالیږي، ځکه دا ښه څاروی نو د باندې چې چا نظر لګي نو ډېر خوشحاله کوي، ډېر ښکلی سخوندر ده. د قربانو ورځو کې اکثر راشي داسې ښه سخوندرې نو چې څوک هلکه راشي دغه دا مې یو سخوندر صحیح کړی ډېره زیاته مزیدار سړی ورته ګوري په کتو یې نه مړېږي، نو دا څاروي کې هم دا کشش هغه موجود وي. بیا ورته وکې دی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او کله چې وي موسی علیه السلام قوم خپل ته ان الله بشک الله تعالی یأمرکم حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره دا چې ذبح کوي تاسو یو غوا لره. قالوا نو ورته دی اتتخذنا هزوا آیت ټوکې کې زمونږ پورې. قال اوت موسی علیہ السلام اعوذ بالله زپنان سم په الله تعالی سره ان اكون من الجاهلین دا چې شمز د جاهلانو نه. قالوا نوت دی ادع لنا سوالک زم د پارا ربک در خپلنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما هي چې صد عمر د دی غوا د دی عمر بسوي. قال اوت موسی علیہ السلام انه یقول یقینا الله تعالی فرمای انها بقره یقینا دا غوا چې ده لا فارد نه بډای ده ولا بکر او نسخای ده عوان بین ذالک درمیان حال ده په ما بین د دواړو کې یعنی سخندر ده. ففعلوا ما تؤمرون پس او کوي تاسو هغه چې تاسو ته حکم کول شي. قالوا نوې د موسی علیہ السلام ته ادع لنا سوالک زمونږ دپاره ربک د رب خپلنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما لونها چې څه د رنګ د دې غوا. قال نوې موسی علیہ السلام انه یقول یقینا الله تعالی وی انها بقره صفراء چې یقینا دا غوا تک زیړه ده فاقع لونها چې خالص رنگ د دی غوا تسر الناظرین او خوشحالی کتونکو لره یعنی داسې کیفیت والا ده تک زیړه ده چې سړی ورته ګوري نو په کتو یې نه مړېږي خوشحالیږي پې.